Assalamualaikum and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub د SQL پښتو کورس ته او دا به زموږ کمپلیټ او پورا SQL کورس وي چې په دې کې به موږ پورا SQL زده کوو. لیکن د SQL نه مخکې به زه تاسو وایم چې تاسو چې کله YouTube ته لاړ شئ تاسو به سرچ کړئ IT Hub. دا چې کله تاسو سرچ کړئ نو زموږ چینل به تاسو ته مخې ته راشي. په دې چې تاسو کلیک وکړئ نو دلته موږ مختلف کورسونه اپلوډ کړي دي. د فلحال لپاره موږ اپلوډ کړی دی د نیټورکینګ یا د سایبر سیکیورټي یو کورس چې هغې ته CCNA انټرپرایز یې، بل موږ فوټوشاپ اډوبي فوټوشاپ کورس په پښتو ژبه کې اپلوډ کړی دی. ورسره موږ جاوا چې دا زموږ د پروګرامینګ فرست کورس دی جاوا، او ورسره به موږ انشاءالله C++، پایتون، ماشین لرنینګ، ورسره به موږ AI کورسونه هم کوو، آرټیفیشل انټیلیجنس، او د سره موږ ډیولپمنٹ کورسونه هم اپلوډ کوو. او زموږ پوره کوشش دا دی چې موږ تاسو ته په پښتو ژبه کې د همدې یوټیوب چینل نه د پروګرامینګ کورسونه، ورسره موږ د ډیولپمنٹ او د سایبر سیکیورټي کورسونه تاسو ته راوړو او تاسو ته نه زده کړه وکړئ. نو تاسو دغه یوټیوب چینل چې کوم دی IT Hub دا سبسکرایب کړئ، ورسره بیل آیکن چې کوم دی دا په آل باندې کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي او تاسو ته نه په ټایم باندې د هغې ویډیو نه فایده اخلئ او زده کړه ته نه کوئ. اوس راځو ملګرو، زه به راشم د SQL چې کوم فرست ټوټوریل دی، فرست کلاس دی، د هغې به زه نوټس اوپن کړم. دا زموږ نوټس دي چې دې کورس سره به چې د دې کورس پریکټیکل کار سره به زه تاسو ته نوټس هم پرووایډ کوم. تاسو د هرې ویډیو ډسکرپشن ته ځئ، هلته به تاسو ته لینک اویلیبل وي، هغې ځای نه تاسو دا نوټس چې کوم دي ډاونلوډ کولی شئ. نو دا زموږ د فرست کلاس نوټس دي SQL by IT Hub، او انسټرکټر زه یم چې زما نوم ملک احد دی، دا ځان سره نوٹ کړئ. او دا ما تاسو ته د خپل یوټیوب چینل په باره کې تاسو ته لیکل کړي دي چې زموږ څه شی پرووایډ کوو، زموږ میشن څه شی دی او زموږ ویژن څه شی دی. او ورسره ما تاسو ته لینکونه هم درکړي چې زموږ د یوټیوب چینل لینک دا دی، فیسبوک لینک دا دی، فیسبوک پیج، او ورسره ټیلیګرام تاسو ته نوټس هم دلته اپلوډ کولی شي. د هر یو شي دا د ټیلیګرام لینک دی، او ورسره موږ سره او بیا ما تاسو د واتساپ ګروپ لینک هم درکړی دی، دا تاسو خامخا جوین کړئ. او که تاسو موږ سره کانټیکټ کول غواړئ نو زموږ نمبر یو دا نمبر دی، ورسره بل دا نمبر دی، دا د افغانستان نمبر دی، تاسو په دې باندې واتساپ هم کولی شئ. نو دې ځای نه زموږ د SQL کورس سټارټ کېږي، او دا به کمپلیټ SQL کورس وي فرام 0 لیول ټو هیرو لیول. او په دې کورس کې به موږ صرف کمانډز نه ریډ کوو چې موږ سره سره کم کمانډز دي، کوم ټایپس دي موږ سره، بلکې دا به موږ پریکټیکلی ایگزیکیوټ کوو. پریکټیکل به دا ګورو، پریکټیکل به دا امپلیمنٹ کوو، او ورسره به موږ پریکټیس سیټ کوېسچن چې کوم دي هغه هم سولو کوو، تر څو زموږ هغه پروجیکټ لیول کار چې کوم دی هغه هم موږ وکړو، پریکټیکل هغه امپلیمنٹ کو. اول خو زه تاسو ته دا ووایم چې SQL چې کوم دی دا موږ سره پروګرامینګ لینګویج دی، پروګرامینګ لینګویج چې هغه د کمپیوټر ژبه وي. مطلب دا شو چې د انسانانو مختلف قسم لینګویجز دي، لکه څوک انګلیش وایي، څوک چاینیز وایي، څوک پښتو وایي، څوک دری وایي، مختلف لینګویجز دي، څوک اردو وایي. نو د کمپیوټر یو خاص لینګویج دی چې کمپیوټر په هغې لینګویج باندې پوهېږي، هغې ته باینري لینګویج 0 and 1 والا لینګویج کوم دی. خیر زه تاسو د کمپیوټر ارکیټیکچر کورس نه کوم، خو تاسو به زه دومره پوه کړم چې کمپیوټر په 0 and 1 لینګویج باندې پوهېږي چې هغې ته موږ باینري لینګویج وایو. نو SQL چې کوم دی دا موږ سره کمپیوټر لینګویج دی، او دا مختلف کمپنیز دا استعمالوي، لکه انسټاګرام شو، اوبر شو، امازون شو، نیټفلکس شو، وغیره وغیره. دا غټې کمپنۍ نه استعمالوي، له څه لپاره استعمالوي؟ د ډیټابیس اکسس دپاره استعمالوي. صحیح شو SQL. او که چېرته ستاسو موټیو دا وي چې تاسو سافټویر انجینیرینګ لپاره دا زده کړئ، یا ډیټا ریلیټډ چې کوم سکلز دي له هغې لپاره زده کړئ، یا تاسو ډیولپمنټ لپاره تاسو دا SQL زده کول غواړئ، یا تاسو د یو کالج یا د یونیورسټۍ یا د پوهنتون سټوډنټ یو تاسو دا زده کول غواړئ، نو انشاءالله دلته تاسو دا پوره زده کړه کولی شئ. د SQL نه مخکې به زه تاسو ته یو څو ټرمز ډسکس کړم، په هغې باندې ځان پوهې کول ډېر ضروري دي، ډېر امپورټنټ دي. اول دا چې ډیټابیس څه ته وایي، انټروډکشن ټو ډیټابیس تاسو ته ما لیکلی دی. صحیح شو. نو database is a collection of data in a format that can be easily accessed. ډیټابیس موږ سره د ډیټا کلیکشن دی. ډیټا کلیکشن څه مطلب؟
چې مختلف ډیټا راټول شوی وي او هغه یو فارمیټ جوړ کړی وي چې هغه ته موږ څه کولی شو ایزیلی اکسس کولی شو هغه ډیټا دې ته ډیټابیس. او بل دلته ما لیکلی ډیجیټل او دلته ما یو ورډ لیکلی ډیجیټل چې دا که تاسو وګورئ نو موږ سره نن سبا هر یو شی ډیجیټل دی. نو ډیټابیس چې کوم دی دا موږ ډیجیټل شیونو لپاره استعمالو. لکه انسټاګرام ما تاسو ته مثال درکړو، فیسبوک والا ما تاسو ته مثال درکړو. کله چې تاسو په فیسبوک کې اکاونټ جوړوئ نو دغه ایمیل یا نمبر چې تاسو ورکوئ، پاسورډ ورکوئ، خپل پکچر چې کوم اپلوډ کوئ نو دا خو به په یو ځای کې سټور کېږي که نه، یو ځای کې به دا څه کېږي، محفوظ کېږي. نو دا د فیسبوک یا د انسټاګرام په ډیټابیس کې ستا والا ایمیل، ستا نمبر، ستا پاسورډ هلته دا سټور کېږي. صحیح شو؟ دا ستا ډیټا ده که نه، ستا پکچر، ستا ایمیل، ستا نمبر، ستا پاسورډ دا ستا ډیټا ده، دا به هلته ستا په نوم باندې سټور کېږي. صحیح شو؟ په هغې ډیټابیس کې د فیسبوک، انسټاګرام وغیره هلته هغو خپل ډیټابیس وي، هلته به دا سټور کېږي. دلته ما تاسو ته بل ډیفینیشن هم لیکلی چې ډیټابیس از ارګنایزډ کلیکشن اف ډیټا دیټ الاوز یوزر ټو سټور، چې هغه یوزر الاو کوي ډیټابیس. صحیح شو؟ ډیټابیس یوزر الاو کوي چې سټور کړي خپله ډیټا، ریټریو کړي، دوباره کتل، مطلب to get something back، چې تاسو یو شی بار کتل غواړئ، ریډ کول غواړئ یا مینیج کول غواړئ یا مینیپولیټ کول غواړئ نو دا تاسو څه الاو کوئ، دا تاسو ډیټابیس الاو کوئ. دې لپاره ډیټابیس ډېر ضروري دی. بیا دلته ما تاسو لیکلي چې ولې موږ ډیټابیس لپاره ضرورت لرو. why do we need a database؟ چې ډیټابیس ته موږ اړتیا، چې ډیټابیس ته موږ ضرورت ولې لرو. نو in today digital world، په نن سبا زمانه کې ډیجیټل زمانه چې کوم ده، ډیټا از ایوریثینګ. ډیټا موږ سره هر یو شی دی. صحیح شو؟ whether it's آنلاین شاپینګ، چې کله تاسو آنلاین شاپینګ کوئ د یو ویب سایټ نه، یا بینکینګ سیسټم که تاسو وګورئ، سوشل میډیا پلیټفارم وګورئ، انسټاګرام، یوټیوب، ګوګل وغیره، او موبایل اپ یا تاسو د یو موبایل اپ وګورئ، دا هر څه په ډیټا باندې چلیږي. که ډیټا نه وي نو دا خو یو شی هم نه دی. که چېرته ستاسو تصویر په فیسبوک کې نه وي، ستاسو نیم نه وي، ستاسو ایمیل نه وي، نو تاسو په فیسبوک کې اکاونټ جوړولی شئ؟ نو. سو ډیټا از everything. Every system relies on a database to store user data securely and efficiently. هر یو سیستم چې کوم دی چې یو ډیټابیس د یوزر ډیټا سټور کی سیکیورلی او efficiently، چې هغه سیکیور هم کی او efficiently هغه ته بیا accessible هم وي. Without databases, managing vast amount of information would be extremely difficult and time consuming. د ډیټابیس که چرته نه وي، که ډیټابیس چرته نه وی نو بیا به موږ څه کولی، دغه وسیع ډیټا چې کوم ده په دنیا کې که تاسو وګورئ یا فیسبوک که تاسو وګورئ، بلیونز یوزر دي، بلیونز یوزر. نو دغه بلیونز یوزر والا نیمز، پکچرز چې کوم دي یا ایمیلز راواخله یا پاسورډز راواخله، دا په یو ځای کې سټور کول ډېر ګران کار دی. صحیح شو؟ ډېر انتهایي ګران کار دی، بلکې زه به وایم چې دا یو ناممکن کار دی، ناٹ پاسبل ورک دی. نو دې لپاره موږ ویلی شو چې ډیټابیس از ویری ویری امپورټنټ. او بل دلته یو بل ټرم راځي چې واټ از DBMS. اصل کې ډیټابیس او ډیټابیس مینجمنټ سیسټم کې تاسو دا فرق ګور زده کوئ. ښه، ډیټابیس مینجمنټ سیسټم څه ته وایي؟ ډیټابیس خو موږ سره کلیکشن اف ډیټا ده. صحیح شو؟ ان ارګنایزډ فارم. database is a collection of data. لیکن database management system is a software. هغه څه شی دی؟ سافټویر. او سافټویر تاسو پیژنئ. database management system is a software application used to manage our database is called DBMS یا database management system. DBMS موږ سره سافټویر اپلیکیشن دی. دا موږ سره څه کوي؟ دا موږ سره ډیټابیس مینیج کوي. ډیټابیس څنګه مینیج کوي؟ که موږ غواړو چې ډیټا پکې ډیټابیس کریټ کو، ډیټابیس کې موږ ډیټا ریډ کو یا موږ ته نه څه ډیلیټ کو یا څه کوو مینیپولیټ کول غواړو دا ډیټابیس، دا موږ سره دا ټول کار چې کوم دی دا موږ سره یو سافټویر کې هغې ته موږ یو ډیټابیس مینجمنټ سیسټم. صحیح شو؟ چې چېرته هم تاسو دا ورډ وګورئ ډیټابیس نو تاسو سمپل ډیټابیس از ا کلیکشن اف ډیټا. او که چېرته تاسو DBMS وګورئ یا ډیټابیس مینجمنټ سیسټم نو تاسو دا لوجیک برابر کې چې ډیټابیس مینجمنټ سیسټم از ا سافټویر اپلیکیشن یوز ټو مینیج اور ډیټابیس. هغه څه لپاره موږ استعمالوو چې موږ ډیټابیس مینیج کو. صحیح شو؟ او دلته تاسو وګورئ، تاسو ته ما اگزامپل هم راوړی دی چې ډیټابیس دی دا موږ سره. صحیح شو؟ دی کې موږ سره ډیټا سټور کېږي یو فارمیټ کې. بیا دا موږ سره یوزرز دي، دا یوزر دی، دا موږ سره یو اپ دی. ډیټابیس یو اپ هم استعمالولی شي، لکه ویب سایټ تاسو وګورئ یا یو ویب اپلیکیشن تاسو وګورئ. نو دې په منځ کې به موږ سره یو لیر وي، هغه به موږ سره څه شي والا لیر وي؟ هغه به موږ سره ډیټابیس مینجمنټ سیسټم والا لیر وي. صحیح شو؟ پوینټ ټو بی نوټډ. ډیټابیس ته ډایرکټلی اکسیسیبل نه وي، هغې منځ کې به تا سره یو لیر وي چې دا به د سیکیورټي کار کوي یا به تا سره دا
چې دا به تا سره د سکیورټي کار هم کوي او بل به تا سره دا ډیټابیس مینج کوي هم. صحیح شو. یوزر او د ډیټابیس په منځ کې به تا سره سوي یو لیر وي، هغې ته به موږ یو DBMS. دې ځینه که یوزر غواړي چې دا ډیټابیس مینج کړي نو د څه شي په ذریعه باندې به کوي؟ د ډیټابیس منیجمنت سیسټم په ذریعه باندې به دا ډیټابیس مینج کوي. او بیا موږ سره د ډیټابیس دوه ټایپس دي. کوم ټایپس دي؟ موږ سره د یو ریلیشنل ډیټابیس او بل موږ سره د نون ریلیشنل ډیټابیس. ریلیشنل ډیټابیس ته موږ SQL هم ویلی شو یا ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیسټم، او نون ریلیشنل ته موږ نو SQL هم ویلی شي، مطلب نو SQL چې هغې کې SQL نه یوز کیږي. اوس راځو چې ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیسټم څه شی دی. ملګرو تاسو به کتلی وي کله چې موږ په سکول کې یو، سکول لایف کې چې کله زموږ اټینډنس لګېده حاضري، نو هغلته به تاسو کتلی وي موږ سره څه شی جوړ شوي؟ ټیبلز جوړ شوي وي، خانې شیونه. دغه خانې چې کوم دي دغه ټیبل چې استعمالیږي ډیټا سټور کولو دپاره، دې ته موږ یو ریلیشنل ډیټابیس چې تا سره هغه یو فارمیټ کې سټور کیږي، هغې لپاره یو فارمیټ وي، ټیبولر فارمز وي چې هغه په ټیبلز کې سټور کیږي، هغې ته ریلیشنل ډیټابیس. او چې کوم لپاره ټیبلز نه وي، په ټیبلو کې نه سټور کیږي، هغه رینډم سټور کیږي، هغې ته نو SQL یا نون ریلیشنل ډیټابیس. همدا شی ما تاسو ته لیکلی دی چې سټور ډیټا ان ټیبلز رو ان کالمز کې with ریلیشنشپ بټوین دیم، چې هغه په خپلو کې ریلیشن هم لري. لکه نیم والا تا سره یو کالم راغلی وي، بل کالم تا سره فادر نیم والا راغلی وي، بل تا سره منډې ټیوزډې وغیره داسې راغلی چې په منډې باندې دا سټوډنټ راغلی دی یا نه دی راغلی. نو دغه موږ سره په ټیبلز فارم کې، مطلب رو اینډ کالمز فارم کې موږ سره سټور کیږي. نو د دو په خپلو کې ریلیشن هم وي، د یو سټوډنټ د بل سټوډنټ سره یا د یو سټوډنټ د بل کالم د یو کالم د بل کالم سره ریلیشن. نو دغې ته ریلیشنل ډیټابیس. د دې ما تاسو ته اگزامپل راولي لکه ما SQL دی چې دا زمونږ کورس هم دی چې ما SQL پوره په دې باندې زمونږ کورس به انشاءالله دا بیس وي ما SQL. بس بل موږ سره دی پوسټګری SQL دی، بل موږ سره مایکروسافټ SQL سرور دی، بل اوریکل ډیټابیس دی، او دا د هغې کمپنیز دي چې ما SQL بیل کمپنی ده، او چې ما SQL موږ سره بیله کمپنی ده، اوریکل موږ سره کمپنی ده، SQL سرور دی، پوسټګری SQL دی. همداسې نون ریلیشنل ډیټابیس به تاسو پېژندلی وي چې دې کې موږ سره ویریس فارمیټس وي، یو رینډم فارمیټس وي چې ډیټا رینډملی سټور کېږي، ټیبولر فارم نه وي. صحیح شو. کالم روز وغیره دا شیونه پکې نه وي. او د دې ما تاسو ته اگزامپل راوړی دی MongoDB. MongoDB دا موږ سره یو نون ریلیشنل ډیټابیس دی. صحیح شو. نو SQL. Since my SQL is in RDBMS, no زمونږ SQL چې کوم دی دا ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیسټم، we will focus on relational databases in this course. په دې کورس کې به موږ څه کوو؟ ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیسټم باندې به موږ دا زمونږ کورس وي، لکه my SQL به موږ په دې کې استعمالو. او دا که تاسو وګورئ دلته ما ډیفرنشیټ کړی دی د ریلیشنل ډیټابیس او نون ریلیشنل ډیټابیس. دا به زه تاسو ته زوم ان کم. نو دلته تاسو وګورئ دا موږ سره سټوډنټ دی، لکه ID چې کوم د 1 2 دا موږ سره یو سټوډنټ دی، نوم یې دی جان، سر نیم یې چې کوم دی براون دی، او ایج 19 دی. صحیح شو. همداسې موږ سره ایما ده، کارلی د هغې سر نیم دی، او 23 ایج دی. دا ګورئ ټیبل فارم کې دی. او که دلته تاسو وګورئ نون ریلیشنل کې دا موږ سره نون ټیبولر فارم دی. دې کې وګورئ نه موږ سره رو شته، نه موږ سره کالم ده، بس رینډم ډیټا سټور شوې ده. دا نون ریلیشنل ډیټابیس دی، او دا زموږ د کورس حصه نه ده. موږ به صرف ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیسټم باندې غږیږو او ډسکشن به ورباندې کوو. صحیح شو. اوس راځو چې what is SQL. SQL څه شی دی؟ زه بار بار تاسو وایم چې MySQL SQL دا څه شی دی؟ What is SQL? SQL stand for Structured Query Language. Structured Query Language is a programming language. دا تاسو ما وی کنه چې SQL د کمپیوټر لینګویج دی، پروګرامینګ لینګویج دی. دا په دې باندې کمپیوټر پوهیږي. دا موږ څه لپاره استعمالو؟ دا لینګویج د کمپیوټر سره اټریکشن لپاره موږ استعمالو، د ډیټابیس مینج کولو لپاره. یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې ډیټابیس سره انټریکشن د غږېدلو دپاره، د انټریکټ کولو دپاره موږ څه کوو؟ Structured Query Language استعمالو، SQL استعمالو. په انګلیش کې ما تاسو ته لیکلی چې SQL is a programming language used to interact with the relational database. چې SQL یو پروګرامینګ لینګویج دی، او دا موږ څه لپاره استعمالو؟ ریلیشنل ډیټابیس سره انټریکشن دپاره، د خبرو کولو لپاره، یو کار د ډیټابیس باندې ډیټابیس سره کار کولو لپاره موږ څه شی استعمالو؟ SQL استعمالو. SQL څلور کارونه موږ سره کوي.
چې هغې ته موږ CRUD operations یو CRUD operation. C stand for create, R stand for read, U stand for update and D for delete. چې په دې کې موږ څه کوو ډیټابیس کریټ کوو او بیا موږ څه کوو په هغه ډیټابیس کې چې موږ سره ډیټا ده هغه موږ ریډ کولی هم شو بار ریډ کولی شو بل موږ په دې کې اپډیټ کول لکه انسټاګرام والا به زه تاسو ته اگزامپل درکړم یا د فیسبوک تاسو اگزامپل واخلئ د فیسبوک به یو ډیټابیس وي کریټ شوی به وي صحیح شو په هغې کې ته ډیټا ریډ کولی شي خپله ډیټا مطلب ته پکې ایمیل چې مطلب تا هلته ایمیل انټر کړې ورسره پاسورډ انټر کړې یا نمبر نو ته خپله ډیټا چې کوم دی هغه ریډ کولی شي او که ته غواړې چې خپل نیم چینج کړې خپل پاسورډ چینج کړې نو هغه هم ته کولی شي اپډیټ کولی شي صحیح شو او که ته غواړې چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړې نو هغه ته ډیلیټ کولی هم شي نو دغه ټول کارونه چې کوم دي موږ سره د SQL په ترو باندې کېږي د ډیټابیس سره SQL انټراکشن کوي او په دې باندې ځان پوه کول دا زموږ کار دی او دلته که تاسو وګورئ ما تاسو ته اگزامپل درکړي دي دا ګورئ مختلف ټیبلز دي په خپلو کې سره څه شی دي ریلیشنشپ دی او دې ته موږ سیو SQL نیم ما دلته ورکړی SQL نو دا وه زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما تاسو په څه شي باندې پوه کړئ په SQL باندې مو پوه کړئ په ډیټابیس باندې مو پوه کړئ په ډیټابیس مینجمنټ سیسټم باندې مو پوه کړئ نو ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې تر بلې ویډیو پورې د الله په امان